بنده چې کله توبه وباسي والله تعالی په دې باندې ډیر زیات خوشحالي. امام ابن قیم رحمه الله لیکلی دی چې مؤمن له بګار دی چې دې ته دی نه ګوري چې دا ګناه زکوم چې دا وړه ګناه ده او کدا غټه ګناه ده، بلکې دې ته دی ګوري چې څومره لوی ذات زنا فرمانی کوم او یو څومره لوی ذات زه خفه کوم په دې ګناه سره. د مؤمن شان دا دی چې حتی الوسع به دې ځان د ګناه نه بچ کړي او کچري ګناه ته نه ومشي نو تر هغه وخته پورې به دته چین سکون او اطمینان نه وي د څو پورې چې خپل رب راضي نه کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د تمام دنیا په بدله کې ماته دا آیات د الله جل جلاله د کتاب محبوب دی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. چې ای زما هغه بندگانو الله تعالی خپل ځان طرف ته نسبت وکړو، ای زما هغه بندگانو چې تاسو په خپل ځانونو باندې ظلم کړی دی، گناہونو په ذریعہ سره تاسو په خپل جانونو باندې ظلم کړی دی. لا تقنطوا من رحمت الله، الله وی تاسو بیا هم زما د رحمت نه مایوس کیږئ، ما زما د رحمت نه نا امید کیږئ ما. ولی الله فرمایي ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله وی ټول گناہونه به تمام کوم کچره تا په حق او سچ سره توبه وباسله. یو صحابي تاسو کو چې فمن اشرکا که یو سړی شرک کو نو هم به الله تعالی د مرګ نه مخکې په ژوند کې بخنه وکړي. نو حدیث کې چې فسکت النبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام خاموش شو ثم قال او بیا یې فرمایل الا ومن اشرکا 3 مرات، او کچری چا شرک مو او د مرګ نه مخکې رااله او الله ته توبه وست او ایمان راړو، الله تعالی به د توبه قبول کړي، ټول ګناهونه به الله تعالی معاف کړي. ان الاسلام يهدم ما كان قبله، کافر چې کله مسلمان شي او په کفر او شرک زمانه کې څومره ګناهونه کړی دي، اسلام سره نبی علیہ السلام یې غټول ختم شي، الله تعالی وته معاف کړي. او الله تعالی څومره دی مؤمن ګناهګار په توبه باندې خوشحالي کې بنده چې کله راشي او د ندامت او د خپېمانتیا اوخ کې د الله مخې ته توی کی او د خپل ګناهونو اقرار وکي، الله جل جلاله په دې باندې داسې خوشحالي کې نبی علیہ السلام یو مثال په حدیث کې بیان کړی دی. لکه یو سړی وي په ځنګل کې روان دی او د زکه د سورلی ده او په هغه سورلی باندې د خوراک او اسقاط دی. نو دا سړی ستړی شو، نو دی یو بوټي لاندې ډېر دمې د پاره کېناستو، نو سترګې ورغلي. نو چې کله دی راویښ شو راپاڅېد نو څه ګوري چې هغه سورلی نشته دی. حوالان کې په هغه سورلی باندې د خوراک او اسقاق په سفر کې وسکه نور سونه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا سړی وګرځید، دا سورلی خپل تلاش کړ، ډیر زیات ستړی شو او تند وته ولګي د ډیر زیات ستړی شو، اخیره کې د مایوس او نا امید شو. نو بس دوی وی چې اسیم مړیګم نو راشه بیا غونی سکه ورشه او دا سوري لاندې به سر ولګم او په دغه حالت کې به مال مرګ راشي. دا الله رسول فرمایي چې کله د سر ولګو سترګې ورالي، اچانک چې د سترګې راکولاو شي نو سګوري چې هغه سورلی د مخې ته ولاړه ده. نو په دغه ټیم کې د ډیر زیات خوشاله شي، نو د ډیر خوشالۍ د وجنه وای چې اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح. نبی علیہ السلام وای د ډیر خوشالۍ د وجنه خله خطا شو او وی چې یا الله ته زما بنده یو زستا رب یم. الان کې داسې ولا ویل پکارو چې اللهم انت ربک وانا عبدي، الله ته زما رب یو زستا بنده
نو نبی علیہ السلام وی د ډېرې خوشحالۍ د وجنه دته ژوند دوباره میلاو شو نو د ډېرې خوشحالۍ د وجنه خوله خطا شوه او وی چې یا الله ته زما بنده یې او زه ستا رب یم نو دا د چې د را سورلي واپس راله او د تر دره خوراک او اسقاق را واپس شو گویا د ژوند را واپس شو دې په دې باندې څومره خوشاله شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ګناهګار چې کله د الله تعالی په دربار باندې راشي او توبه وباسي نو الله تعالی په د دین هم زیات خوشالي او حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له انسان چې کله د ګناه نه په حق او سچ سره توبه وکړي گویا دا سده چې داړو ګناه کړی نه دی په یو روایت کې کله چې انسان په حق او سچ سره توبه وباسي او د ګناه د پرېښودو پوخ عزم او اراده وکړي نو دی به الله تعالی د ګناهونو داسې پاک کړي گویا چې نن د مور وزېږولو گویا چې نن د مور نه پیدا شو څنګه پاک پیدا شو داسې به توبې سره الله تعالی د ګناهونو نه پاک او صاف وګرځوي عزتمند توبه ویل شي د ګناهونو نه رجوع علما فرمایي چې د توبې نسبت کله انسان ته وشي نو د توبې معنی رجوع ده او معنی د رجع يرجعو سره تاب یتوب راځي نو مراد تنه دا شو چې بنده کله د معصیت نه طاعت طرف ته رجوع کوي ګناهونه پرېږدي او نیک اعمال شروع کوي نو الله تعالی طرف ته چې کله د توبې نسبت شي د دې معنی دا ده چې الله تعالی د عقوبت نه رجوع کی مغفرت او رحمت طرف ته الله تعالی به دې بنده ته عذاب ورکو سزا به ورکولا لیکن دې بنده ګناه پرې خود او طاعات او حسنات طرف ته رالی الله تعالی وی دې بنده ته عذاب نه ورکوم دې به ز په خپل رحمت او مغفرت کې پټوم نورونو هر ټیم توبه او بل چې چا توبه واسره هغه ته بیا سپک مګ وري ځکه قرآن کې الله وی چې ان الله يحب التوابین توبه کوونکي د الله تعالی دا محبوبین دي دې سره الله تعالی محبت کوي حدیث کې راغلی چې کم بنده په یو ګناه کې مبتلا او بیا دغه ګناه نه توبه وباسره اوس یا ګناه پر خود دی لیکن معاشره کې داسې خلک چې بیا هم خلک نه پرې دي شرمولو کوشش کوي او خلکو ته ځای په ځای وای او ګناه را یادای او دا غیبونه لټي نبی علیہ السلام وی دغه کستا چې دا دته شرم ورکي او عار ورکي دته به در هغه وخت پورې مرګ ناراضي د سو پورې چې په خپل بدی ګناه کې مبتلا نشي او حدیث کې بدترین سود دا د مسلمان بے عزتی ده څوک چې چا په عزت باندې حمله کوي د چا د شرمولو کوشش کوي نبی علیہ السلام فرمایي خپل اهل او عیال سره بکور کې نازي الله تعالی به ذلیل او رسوا کی الله جل جلاله دې موږ تاسو ته هر ټیم د توبې او د استغفار توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین